بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام مشرق لیډز کی تاسو ته هرکلی وایو. ګران کتونکو، په یونیورسټیانو کې د طالباتو د هراسه کولو واقعیات چې کوم دي په کې زیاتې راغلی دی. د هغې سره سره نن په اسلامیه کالج کې طالبات راوتلي وو او هغې دغه غوښتنه کوله چې کوم هغې الزام لګوو په استادانو باندې چې د پیپر چیک کولو په وخت کې او دغه شانې د تیسیز په وخت کې د هغې چې کوم جی پی ای دی د هغې زیاتولو لپاره استادان چې کوم دي نو هغه هغې هراسه کوي، هغې الزام دغه لګوو او دوی دغه غوښتنه کوله چې د دغه طالباتو ته تحفظ ورکړی شي او دغه چې کوم استادان هم په دې کې ملوث دي د هغې خلاف دې کاروایي وکړي. نو دغه د دې چې کوم کیسونه دي د دې د مخنیوي لپاره په جامعاتو کې کمیټیانې هم جوړې شوي دي. دغه کمیټیانې چې کومې دي دغه څومره فعال دي، دا کار کوي که نه کوي، بیا چې کوم طالبات دي هغه مخې ته راځي او که نه د معاشرې او دغه نور مختلفو وجوهاتو له کبله هغې همدغه شانې برداشت کوي او مخې ته نه راځي. نو دغه طالبات چې کوم دي دغه د مخکې راتلو نه ولېږي او د گورنر صاحب لخوا یو کمیټي یو پالیسي جوړه شوه چې په هغې کې به دغه چې کوم یونیورسټي کې په مختلف ډپارټمنټس کې کم د طالباتو پیپرې دي هغه به همدغه ډپارټمنټ پروفیسر نه چیک کوي بلکې هغه پرچې به ځي نورو یونیورسټیو ته. نو په دغه چې کوم پالیسي وه په هغې باندې څومره عمل درآمد وکړی شو او په جامعاتو کې چې کومې کمیټیانې جوړې شوي دي هغه څومره فعال دي، په دې ټولو باندې به نن پروګرام کې موږ خبرې اترې کوو. موږ سره پروګرام کې موجود دي پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف صاحب چې هغې د پولیټیکل ساینس ډپارټمنټ مشر دی. د هغې سره سره عایشه بانو صاحبه چې ایم پی ای ده، د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ د پی ټي آی غړې ده، او د هغې سره رخشندناز صاحبه چې صوبایي محتسب ده. تاسو ټول ته پروګرام کې هرکلی وایم. د ټول نه اول لازمه عایشه بانو صاحبه طرف ته میډم لږ راته دا ووایئ، تاسو د یو والدې په حیثیت نن چې کوم طالبات راوتي وو په یونیورسټۍ کې په اسلامیه کالج کې هغې دغه احتجاج کوو، د یو والدې په حیثیت باندې تاسو د دغه ماشومانو لپاره څومره فکرمن یئ چې زه یو خو زموږ په صوبه کې الریډي چې کوم دی نو د والدینو په زړونو کې مختلف شکوک و شبهات یونیورسټیانو ته ماشومان دغه شان نه رالیږي او که بیا رالیږي او هغې دغه شانې بیا هراس کېږي، نو څومره تاسو څه ګڼئ چې په دې باندې دغه د جنکو په تعلیم په خصوصي توګه څومره اثر کیدی شي؟ السلام علیکم جی، ډېره مننه. ټولو کې اول خو به زه دا خبره کوم چې نن چې کوم د جنکۍ راوتلې وې نو د دې یو ډېر غټ ثبوت دا دی چې دا جنکو ته د دې اویرنس دی او دوی ته دا پته ده چې داسې هراسمنټ یو ایکټ ایگزسټ کوي یا مونږ د دې خبرې خلاف مونږ اوچتېدلی شو او مونږ خبره کولی شو. تاسو که 15 کاله مخکې وګورئ، 10 کاله مخکې وګورئ، تاسو به لیدلی به وي چې داسې چېرته زنانه به تاسو نه یې کتلي، جنکۍ به نه دي کتلې، یا که کالج دی که سکول دی، جنکۍ به داسې په سړک خاص طور باندې زمونږ چې کومه صوبه ده نو دې کې د دې دا کلچر دومره نه و. نو نن چې کوم د جنکۍ په هر په سړک راغلي دي او کوم سټوډنټس راغلي دي نو ټولو کې اوله خبره دا ده چې دا ډېره ښه خبره ده چې دوی ته د دوی خپل حق او دوی ته د دې خبرې اویرنس شته دی چې مونږ به کومه خبره باندې آواز اوچتولی شو. نو د آیل ټیک دس زه به دا یو پازیټیو سټپ به ګڼم. دویمه خبره دا ده چې ګورې خپل حقوق پیژند کول چې مطلب تاسو آیډنټیفای کړئ چې دا زما حق دی، دا سټپ 1 دی. بیا د حق ډیمانډ کول دی چې تاسو د خپل حق غواړئ. نو ایز ا مدر زه به دا سوچ کوم چې خاص طور باندې که هغه ایجوکیشن دی که هغه ورکینګ انوایرمنټ دی نو یو فیمیل دپاره یو هراسمنټ چې کوم دی هغه یو ډېر غټ مطلب هرډل کیدلی شي. څومره چې په پریویس که تاسو وګورئ مخکې چې څومره هراسمنټ کیسز کې خاص طور باندې هراسمنټ ایټ ورک پلیس یا سکولونو کې یا په یونیورسټیانو کې که چېرته شوي دي نو هغې اجنکو خپل ایجوکیشن ډسکنټینیو کړی دی. نو مونږ به نه غواړو ایز ا مدر، زه به دا نه غواړم یا ایز ا پالیسي میکر زه به دا نه غواړم چې زمونږ بچي زمونږ لوڼه سبا د داسې هراسمنټ د وجې نه هغې خپل تعلیم یا خپل هغه چې کوم دی ایجوکیشن یا خپل نوکري چې کومه ده هغه په نیمه کې پرېږدوي. نو زه به لکه دې بندې به زه به دا غواړم چې بھئی زما ایټ لیسټ زما اولاد یا دا چې کومې جنکۍ دي نو د دې اویرنس ډېر زیات ضروري دی چې دوی ته پته وي چې بھئی زمونږ کم ځای دی کمپلینټ کولو والا طریقه څه ده کمپلینټ کولو والا او څه داسې پروسیجر دی چې کم به مونږ تیرو او مونږ به دا خپل کمپلینټ او دا مخکې کوو به. صحیح ده. ځکه چې یو خو چې کوم زمونږ سوسایټي یو هغه دی چې تاسو که داسې څوک هراسمنټ والا یو کیس رجسټر کړي نو بدقسمتي دا ده چې ټارګېټ کېږي او سټیګمټایز کېږي هغه ماشومه.
دا چې کوم زموږ یو اپروچ دی د سوسایټي والا نو جنرلی سوسایټي اپروچ اینڈ جنرلی سوسایټي سینسټایز کول چې کوم دی کنه دا هم ډیر ضروری دی چې تاسو که یو ماشوم سره زیاتی شوی دا هغه هراس شوی دا یا هغه یو زنانه ده شوی دا نو تاسو هغه سره سټیګماټایز کولو په ځای تاسو هغه سره سمپتیز پکار دی سو جنرلی یو مایند شفت چې دی کنه دا غواړي او هغه کې ما په خیال کې تاسو چې څنګه نن دا پروګرام دی پروګرام داسې په شان دی پروګرام دی کین پلی ا ویری پوزټیو رول او خلک به دې نه ډیر څه زده کوي با شو ګران کتونکو دین وړاندې چې رخشندناز صاحب طرف تلل شمه مونږ چې کوم دغه اسلامي کالج نن طالباتو احتجاج کړو مونږ ډیر کوشش وکړو چې دغه شانې یوه طالبه چې کوم هغه هم موږ پروګرام ته راولو هغه هم دلته کینی او دغه شانې مخامخ خبره وکړي خو چونکې زموږ د دې معاشرې یو دغه دا هم ده چې دغه شانې څوک ډېر زیات مخکې راتلل نه غواړي موږ ډېر کوشش وکړو د هغې باوجود هم موږ سره څوک په پروګرام کې شرکت لپاره تیار نه شو البته د فون کال له لارې موږ کوشش کوو چې یوه طالب علمه د هغې سره موږ خبرې وکړو د هغې چې کوم مسایل دي په هغې باندې خبرې اترې وکړو رخشندناز صاحب تاسو راته لږ دا ووایئ چې کوم دغه نن چې اسلامي کالج کې کوم ایشو شوی ده تاسو ته د دې په اړه باندې څه درخواست راغلی دی څه شکایت راغلی دی که نه دی راغلی او بیا تاسو دغه شان څوک هراس شي نو تاسو ته د درخواست درکولو طریقه کار څه دی بہت شکریہ اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے آج بہت ٹائملی اس ایشو کو ٹیک اپ کیا اور ہمیشہ آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور میرے آج اس پروگرام میں آنے کا مقصد بھی یہ تھا کیونکہ میرے پاس یہ کلپ پہنچے ہیں آپ کے پروگرام کے اور میں نے ان کو تمام کلپ کو دیکھا ہے ایک تو یہ کہ جو لا کیا کہتا ہے لا میں آپ کے پاس کوئی کمپلیننٹ ہونا چاہیے کہ کوئی کمپلینٹ لے کر آئے آلریڈی اسلامیہ یونیورسٹی یا اسلامیہ کالج جو ہے ان کے یہاں پہ نوٹس سرو ہوا ہے کسی اور کیس کے سلسلے میں تو یونیورسٹی کو پتہ ہے کہ وہ اومبڈس پرسن کے آفس میں وہ جواب دہ ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ باقی ان کی اپنی کمیٹی بھی ہے لیکن یہ لڑکیاں اگر چاہتی ہیں چاہے وہ گروپ میں آنا چاہیں یا وہ اکیلا آنا چاہیں وہ آ سکتی ہیں ان کا نام میڈیا میں بالکل نہیں آئے گا کیونکہ کوڈ آف کانڈکٹ ہے کہ جب تک آپ کا کیس ہے اور خود کمپلیننٹ میڈیا میں نہ جائے تو اومبڈس پرسن کے سیکریٹریٹ سے یہ انفارمیشن میڈیا میں اور آپ کی کوئی انفارمیشن لیک نہیں ہوتی یہ تو ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیں کمپلینٹ آنی چاہیے اور اس کمپلینٹ کو ہم پھر 7 دن دیتے ہیں ڈیفینس کے لیے جس کو بھی آپ ایکیوز ٹھہرائیں اور ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن ان دونوں کو انفارمیشن لیٹر چلا جاتا ہے کہ جی آپ کے ڈپارٹمنٹ سے یہ کمپلینٹ آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انکوائری جو اسٹینڈنگ انکوائری کمیٹیز ہیں ہم ان کو بھی نوٹس بھیجتے ہیں کیونکہ طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ آپ نے کمیٹیز بنا دی اور اس کو کہیں آپ نے آفیشیل فائل میں رکھ دیا کہ کل کو اومبڈس پرسن کے آفس سے پوچھا جائے گا تو آپ کہیں کہ جی ہم نے تو کمیٹیاں بنائی ہیں کمیٹیوں کے ایس او پیز یہ ہیں کہ آپ کی سینئر مینجمنٹ کمیٹی کو نوٹیفائی کرے گی اس میں ایک عورت کا ہونا لازمی ہے لیکن اگر ایک سے زیادہ عورت بھی کمیٹی ممبر ہو تو اس کی ممانعت نہیں ہے اس کے بعد آپ نے اس نوٹس کو اوپن پلیس پہ لگانا ہے کوڈ آف کنڈکٹ کو لگانا ہے اگر آپ کی ملٹی سٹوری بلڈنگ ہے تو ہر فلور پہ آپ کا وہ کوڈ آف کنڈکٹ ہو تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہاں پہ 0 ٹالرنس ہے ہیراسمنٹ کے اس میں اور سب کو پتہ ہو کہ انہوں نے کہاں جانا ہے تو یہ طریقہ کار ہے اس طریقہ کار میں یعنی یہ ایسا انسٹیٹیوشن ہے کہ نارملی اگر جیسے آپ کی ہیرارکی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ آپ کمیٹی کے پاس بھی جا سکتے ہیں اور ڈائریکٹلی اومبڈس پرسن کے پاس بھی آ سکتے ہیں ہمارا ایشو یہ ہے اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ کہ یہاں پہ ہمیں میڈیا سے تو رپورٹ آ جاتی ہے لیکن سوائے اس ایک کمپلینٹ کے اسلامیہ یونیورسٹی سے کسی اسٹوڈنٹ نے بھی ہمیں کمپلینٹ نہیں کی صحیح ٹھیک شو ډاکټر صاحب تاسو لږ دا وایي تاسو پېښور یونیورسټي سره تاسو تعلق دی دلته چې کومه کمیټي ده تاسو هغه هیډ کوئ دغه ستاسو د کمیټي چې کوم ده ډاکټر صاحب څومره فعاله ده او دغه د کیسز د طریقه کار چې کوم دی نو د طالب علمان زیاتره چې کوم وي طالبات خبره کوم وکړو نو هغې د مختلفو وجوهاتو له وجې هغې نه راځي د کمیټۍ ته خپل شکایت نه کوي نو تاسو د کمیټي څومره فعاله ده او دغه طالبات تاسو انکریج کولو لپاره تاسو څه کوئ
جی ارشاد صاحب ډېره مننه. زموږ کمیټي دا اوسنۍ چې کومه کمیټي ده نو دا په 2016 کې جوړه شوې ده او د هغې نه پسته دا خپل کار کوي. صحیح. تر اوسه پورې چې مونږ کم کیسونه کړي دي په هغې کې 9 کیسونه مونږ کړي دي او زموږ د دې کمیټۍ نه مخکې یو 2 کیسونه نور هم داسې شوي دي. صحیح. طریقه کار دا دی چې مونږ ته شکایت کننده خپل شکایت راورسوي. هغه په دواړو طریقو باندې کیدی شي، په فارمل هم کیدی شي او په انفارمل هم کیدی شي. او څنګه چې ارشدانه صاحب وویل چې مونږ کنفیډنشل ساتو، خبره نه ښکاره کوو د هغه چا چې شکایت کړی وي او چې د چا خلاف شکایت کړی وي هغه هم نه ښکاره کوو. او مونږ ته چې کله شکایت ملاو شي نو مونږ اول د کمیټې اجلاس وکړو او د کمیټې په اجلاس کې مونږ طریقه وضع کړو چې دا مسله او دا کیس به مونږ څنګه ډیل کوو. جی. د هغې نه پسته چې د کوم ځای نه دا شکایت وي نو د هغه ځای د پروګرام کوارډینیټر یا د هغه ځای د ایچ او ډي چیرمین چیرپرسن هغه مونږ سره په دې کمیټۍ کې د ممبر په حیثیت باندې کار کوي. او دغه شانتې څنګه چې زموږ د دې کمیټۍ جوړښت دی چې په هغې کې یو زموږ زنانه ممبره ده نو مونږ د شکایت کوونکو ته دا هم وینا وکړو که چېرته تاسو څه خبره زموږ سره نشئ شریکولی نو زموږ چې دغه کوم زنانه ممبره ده تاسو هغې سره دا خپله خبره شریکه کولی شئ. او داسې طریقه باندې مونږ بیا چې کله شکایت مونږ جایزه واخلو بیا د هغې نه پس چې د چا خلاف شکایت وي هغه ته مونږ نوټس جاری کړو، هغه خپل پوزیشن واضح کړي او بیا مونږ د دواړو لکه انویسټیګیشن وکړو، ځان ځانله راوغواړو او بیا د هغې نه پس ته زموږ کمیټي چې کومې نتیجې ته ورسي هغه فیصله مونږ بیا خپل چې کوم انتظامیه ده هغه انتظامیه طرف ته مونږ ولیږو. بله خبره دا ده چې طالبات مونږ طرف ته لکه شکایتونه نه راوړي نو دا خبره واقعي صحیح ده او دا یو مسله مونږ ته هم دا مخې ته ده. او د هغې غټه وجه دا ده چې زمونږ جونه یریږي په دې چې یره ګنې که چېرته ما دا خبره وکړله هسې نه چې زما د کور کې زما مسله پیدا شي او زما نوم ښکاره شي او د هغې ډېرې مسلې وي زموږ ټولو ته پته ده نو په دې وجه باندې هغې مخې ته نه راځي. نو د دې له کبله مونږ کمیټۍ د دې 4 کالو چې مونږ دا ما تاسو ته کوم کیسونه وویل دا 9 کیسونه کړي دي او دا 9 کیسونه کې مونږ یو خبره هم تر اوسه پورې نه مونږ چې چا شکایت کړی ده هغه ښکاره کړې ده او نه چې د چا خلاف شکایت شوی دی نه مو هغه ښکاره کړی د دې دپاره چې مونږ په خپلو طالباتو کې دا اعتماد پیدا کړو چې تاسو مخې ته راشئ، تاسو خپله خبره وکړئ او د ثبوتونو سره راشئ او کمیټي موجود ده او دا کمیټي به خپل اکشن به لازما اخلي د هغه خلاف د چا خلاف چې تاسو شکایت کړی وي که هغه څومره هم زورور او غټ کس وي. نو سر دغه کم ماشومان چې هغه مطمئن شي بیا تاسو وایي چې موږ نه خو د کمپلینټ نوم چاته ښایو نه چې په چا کمپلینټ شوی په هغه نوم چاته ښایو. دغه طالبات چې کوم دي هغه تاسو بیا مطمئن کوي چې هغې خلاف څه کاروایي کیږي؟ یعنی مونږ خو دا خبره چې څنګه ما تاسو ته وکړم دغه شانتې ده تر څو پورې چې طالباتو د اطمینان خبره ده نو دا خو تاسو که وغواړئ نو زه تاسو سره هغه لکه چې هغه طالبات په خپله دا اظهار وکړي چې آیا زموږ د کمیټۍ نه هغه مطمئن دي او که نه دي. زما د طرف نه به دا خبره ډېره زیاته ښه نه ښکاري خو زه البته تاسو سره دا کولی شم چې د تیرې زموږ په اګست کې یو کیس مونږ دغه کړی او د هغې چې چا شکایت کړو مونږ چې هغه ټول هر څه وکړه هغه فیصله مو وکړه هغه مونږ نافظه کړله د هغې نه پس ته مونږ د هغې نه فیډبیک واخیستل او هغې دا خبره وکړله چې د هغې نه پس ته د چا خلاف چې شکایت شو نو هغه ټولو د یو سیوا کسانو نو دغه ټولو رویه کې ډېر غټ فرق راغلی او نه صرف د هغې په رویه کې فرق راغلی بلکې د دې اقدام په وجه باندې چونکې دا خبره نورو خلکو ته ورسېده نو په دې وجه باندې په هغه ځای کې په هغه کوم ځای کې چې دا واقع شوې وه هغه ځای کې د نورو خلکو په رویه کې هم فرق راغی. صحیح ټیک شو. عایشه صاحب تاسو قانون سازي کوئ قانون سازي د دغه هریسمنټ چې کوم په یونیورسټیانو کې کېږي په خصوصي توګه د هغې به موږ خبره کوو نن خبره هم د هغې روانه ده د دې لپاره حکومت څه کوي د دغه د روکتام لپاره؟ جی اول خو چې زموږ هراسمنټ ایکټ 2018 کې
رالو هغې نه پس چې کله دا فرست ټایم تاسو ته پته ده چې زموږ صوبې کې اومبډس پرسن رشنده ناز بیبي چې دا زموږ فرست ټایم د دې نوټیفیکیشن وشو دا یو ډېر غټ اچیومنټ و او مطلب د ګورنمنټ هم په دې نیسیسټي د دې په نیډ باندې پوهېدله چې بھئی زموږ که یونیورسټیز دي یا ورک پلیس دی یا کالجز دي نو په ای کې مطلب واقعي چې د هراسمنټ ډېر یو غټ وجه شته دی چې کوم د وجې نه جنکۍ د کالجونو د سکولونو نه ډراپ آوټ وشي یا هغه ایکسپلویټ کیږي یا د هغې د هراسمنټ د وجې نه د هغې مطلب ډېر وجوهات دي چې کوم ما په خیال کې تاسو موږ ټولو ته پته ده زه به هغې ډیټیلز ته به څه نه ځم بټ ټولو کې چې کوم غټ هغه دی هغه د دې ډراپ آوټ هم یو ډېره غټه وجه هم ده چې هراس کیږي جنکۍ په خپل ورک پلیس کې یا په یونیورسټي یا په هغه کې نو دې سره سره چې کوم دی مونږ کله چې دا اومبډس پرسن زموږ نوټیفیکیشن وشو دی خپل اوت واغستلو کار هغه شو نو زموږ چې کومه فرست اکټیویټي وه هغه دا وه چې مونږ دې سره کېنستدلو او مونږ یو لیجسلیټیو سکروټني وکړله د هراسمنټ ایکټ والا چې مونږ د دې هراسمنټ ایکټ کې داسې کم شیزونه دي چې کم کې مونږ داسې امینډمنټس یا د دې ایکټ کې داسې څه چینجز راوستلی شو یا شیزونه ایډ کولی شو چې د دې ایکټ پرفارمنس لږ نوره هم عایشه صاحب په دې امینډمنټ او دا کې څه ایډ او ریموو چې تاسو کومه خبره کوئ په دې باندې به لږه خبره اتره کوو خو موږ سره دا وخت میمونه زیب موجود ده چې دغه د اسلامي کالج سټوډنټ تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو میمونه تاسو ته زموږ اواز راځي جی بالکل راځي ډېره مننه موږ له ټیم راکول لږ راته دا ووایي په کومه طریقه باندې تاسو هراسه کېږئ په دغه یونیورسټیانو کې او تاسو ولې مجبوره شوئ چې تاسو اخر راووتئ او احتجاج هم شروع کړو اسلامک کالج یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں جی اور مانے پیسفل گرلز واک کرو اور هغه مقصد ټول چې موږ د اسما چې یونیورسيټي کې څومره مارکس دي هغه د کې د سیکشوال هراسمنت متعلق اویرنس پیدا کوو او چې کوم سیکشوال هراسمنت د شي او هغه ولې مطلب موږ ولې زموږ یونیورسيټي کې او د دې اورګنایزیشن وغیرہ کې هغه باره کې اویرنس ولې ضروري دی هغه ټول خبره دا ده چې بینګ ویمن موږ په دې سوسایټي کې پاتې کیږو نو انفورچونټلی موږ چې کوم فیمیل دي هغه د دې فریکوئنټلی ټارګټ کیږي خاص یونیورسيټیز وغیرہ کې او اورګنایزیشن او ورک کوي نو چې جو سټوډنټس په یونیورسيټي سیټینګ متعلق خبره کوم نو زموږ یونیورسيټي کې فیمیل سټوډنټ زیاتره دې معاملې کې راځي چې ټیچرز obviously سیکشوال هراسمنت خبره کوي چې دا یو پاور ریلیشن بیسس باندې کې یو سپیریئر کوي یو سبورډینیټ وي تو چونکہ یونیورسٹی په لیول کې زه خبر کوم یو به ټیچر وي او یو به سبورډینیټ په زموږ سټوډنټ دي ټیچر ډیفرنٹ قسم ټیکټکس استعمالي فیمیل سټوډنټس یا اني سټوډنټ هاي سکول لپاره او هغه کې په طریقې کار وی چې یا د سی پی اے په بهانه باندې اور مطلب وی چې جی پی اے بہت کم آکا ہمارا آفس سے کھڑو لگے اس علاوہ وہ چې تاسو با گولڈ میڈل میڈل کم کتر ما ٹائم سپینڈ کے اس علاوہ د سی آئی ٹی ایف چې ریسرچ پیپر لګن کم ختم مثلا ریسټورانټ لاشه هوټل لاشه او د ټیکټکس استعمالي او د کې سره اگر سایډ میں ټیمپو راځي او کوم کاری شي نو دا کا ټیکټکس استعمالي دی اور دا میمونه تاسو موږ سره تاسو د اواز کې لږ ونتي بریک راځي پروډوسر صاحب که تاسو دوباره تاسو کال میلاو کړئ موږ ته بل کلیر اواز راځي عائشہ صاحب تاسو خبره کوله چې په دې لا چې کوم دا په دې کې څه دغه کول پکار ترمیم پکې پکار دی زموږ تقریبا داسې یو 2018 کې موږ دې باندې لیجسلیټیو سکروټني وکړله چې بھئی د دې هراسمنت ایکټ کې موږ او د مطلب زموږ اونریبل اومبډس پرسن چې کوم درخصنه نا صاحبہ دې په خپل راغله او دې موږ ته یو پریزنټیشن په دې باندې راکړلو اینڈ د آیډیا واز چې زموږ څومره د کاکس زموږ د ویمن پارلیمنټري کاکس چې کوم زنانه دي هغې ته هم پته وي اینڈ پلس د دې چې کوم هغه دي نو دې باندې یو ډېر ښه ډسکشن وشو دې باندې اینډ کې موږ داسې امینډمنټس اسمبلی باندې راوستل چې کوم کې د هراسمنٹ ایکټ چې کوم د څه دپاره دا هراسمنٹ ایکټ جوړ شوی دی نو د هغې هغه پرپزز فلفل کول شروع کړي مطلب تاسو چې څه ټرو سپیرټ کې خپل هغې امپلیمنټیشن باندې سټارټ شي دی چې څنګه دی راغل دی خپل سټریټ وی هغې نو هغه امینډمنټ تقریبا 2020 کې 2020 کې مونږه دې کال مونږه هغه امینډمنټس اپروو هم کړل او هغې سره دا دی چې دی په خپله بیا اومبډس پرسن بیا تاسو ته خپله به هغې ډیټیل درکړي به خو بټ مونږ دې کې مطلب اویرنس دې کې مونږه خلکو سره کمیونټي لیول باندې اویرنس ډفرنٹ
ډیفرنٹ فورم باندې مونږه خلکو ته اویرنس لوکل ګورنمنت ریپرزینټیټیوز مونږه آن اینڈ آف ځان سره انوالو کړي دي، بټ بدقسمتي اوس فلحال خو لوکل ګورنمنت نشته ده. خو ما په خیال کې هراسمنٹ ایکٹ چې کوم دا زمونږه چې څنګه دا زمونږه ما په خیال کې لږ ډېر آواز کلیر نو چې د سټوډنټ هم څه خبره وکړله نو ما ته داسې لګي چې هغې شي وانټډ ټو سې چې زمونږه اویرنس پرابلم شته. بالکل دا هغې دا واک چې کوم دا کړی هم دا وایي چې د مقصد هم د هغې دا و چې اویرنس په خلکو کې طالباتو کې راشي چې هغې خپل ځان لپاره بیا اواز اوچتولی شي. بالکل جی بالکل. نو دا اویرنس چې کوم دی دا د هغه ټایم نه مونږ بیا سٹارټ کړی دی او مونږ دې سره په میوچل کولیبوریشن کې ویمن کمیشن سره او زمونږ اومبډس پرسن د آفس نه مونږ آن اینڈ آف ډیفرنٹ اکټیویټیز کمیونټي لیول باندې ریډیو ټي وي چې سم داسې پروګرامز نن زمونږ د راتلو مقصد چې څنګه دی د ستاسو د پروګرام د طرف نه به هم مونږ چې څنګه دا نن خلکو ته به دا میسج ځي نو دس از پارٹ آف اویرنس دا هم یو خلکو ته آګاهي ده چې کم کېږي لګي. بالکل جی پروګرام کې به ګرانو کتونکو خبرې ترې روانې وي خو موږ سره د مې ټیم دی وړه شان دمه خلو پس راځو موږ سره اوسي. د مې نه پس یو ځل بیا تاسو پروګرام کې هرکلی وایو موږ نن پروګرام کې خبرې اترې کوو چې اسلامي کالج کې طالباتو لخوا د هراسه کېدو خلاف یو احتجاج شوی دی او دغه احتجاج چې کوم نو هغه مقصد د دې دا و چې څومره طالبات دي یا که په یونیورسټو کې دي یا که په هر ځای کې دي چې هغه هراسه کېږي او د هغې خلاف اواز اوچت کړي، د هغې اواز اوچتولو لپاره په دې حوالې سره پای کې آگاهی اور شعور راوستلو. موږ سره میلمانه موجود دی. رخشندنا صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلی بھی اسلامیہ کالج یونیورسٹی میں ایک پروفیسر کے خلاف کسی طالبہ نے درخواست دی تھی، شکایت کی تھی، پھر وہ درخواست جو ہے آپ کے پاس بھی آئی تھی وہ درخواست، تو اس پر کتنا عمل درآمد ہوا ہے؟ اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ اس لڑکی کو آپ لوگوں نے کئی مرتبہ بلائے ہیں لیکن وہ پیش نہیں ہو سکی آج تک. دیکھیے یہاں پہ جو فورمز ہے نا، ایک آپ کے پاس آپ کی امیجیٹ کمیٹی ہے جی، پھر جو ایشو تھا وہ اسلامیہ کالج کا، اس میں آلریڈی انہوں نے اپلیکیشن فائل کی تھی پشاور ہائی کورٹ میں اور ان کے پاس آپشن موجود تھا کہ اومبڈس پرسن کے آفس میں، کیونکہ اپلیکیشن گئی پشاور ہائی کورٹ میں تو اس کا اینگل انہوں نے ہراسمنٹ اس طرح نہیں لیا اپنے اس میں. پھر سٹیزن پورٹل کے ذریعے ہمیں وہ کیس ریفر ہوا، کسی اور نے کیا، پھر جہاں پہ انہوں نے خود بھی ہم نے ان کو جب ای میل کی تو ہمیں ایسا کوئی رسپانس نہیں آیا. تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کسی انسٹیٹیوشن کے پاس آنے کا کہ آپ انسٹیٹیوشن کے پاس آئیں گے تو وہ انسٹیٹیوشن آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکے گا. اسی لیے ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم اسٹرینتھن کریں انسٹیٹیوشنل میکینزم کو، اور ہمارا انسٹیٹیوشنل میکینزم یہ ہے کہ کمیٹیوں کو اسٹرینتھن کیا جائے. تو کمیٹیوں کو ہم نے جب انیشل کیسز پروسیس کیے تو ہمیں اندازہ یہ ہوا کہ کمیٹیز کو بھی نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے. کہ جب میں انہیں ان کی کراس ایگزامینیشن کرتی تھی کہ بھئی آپ نے ایویڈنس کلیکٹ کیوں نہیں کی، آپ نے ایویڈنس کو بلوایا کیوں نہیں، تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ کرنا تھا. اسی لیے پھر ہم نے ایک ٹول کٹ بنائی اور ٹول کٹ کے 2-3 مقاصد تھے. ایک تو ہمارا مقصد تھا ٹول کٹ کا کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ اومبڈس پرسن کی جورسڈکشن کیا ہے. دوسرا کمیٹی کو اپنا رول پتہ ہو، انسٹیٹیوشن کو اپنا رول پتہ ہو، اپلیکیشن فائل کرنے والے کو اپنا رول پتہ ہو. ایک ہم نے یہ کام کیا اور اس سلسلے میں ہم نے کچھ 7 راؤنڈ آف ٹریننگز ہم آلریڈی کر چکے ہیں. جی اور اس میں ہماری میجر یونیورسٹیز ہمارے ساتھ شامل رہی ہیں، چاہے وہ ثوابی تھا، چاہے وہ کوہاٹ تھا، پشاور تھا، ایبٹ آباد، ہری پور، آپ نام لیں کہ یونیورسٹیز کالجز کو ہم نے انگیج کیا. دوسرا ہم نے اس کے اندر ایک پروسیس شروع کیا ہے اور وہ کسی بھی میں آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے پہلے نوٹسز بھیجے، پھر ہم نے اخبارات میں اشتہارات دیے. اب اگر کسی کے پاس کمیٹی نہیں ہے تو ان کو فائن ہوگا، کیونکہ اس میں آپ کا 25,000 سے لے کے 1 لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے کوڈ آف کنڈکٹ اپنی پریمیسز میں ڈسپلے نہیں کیا اور آپ نے کمیٹی نوٹیفائی نہیں کی. 30 سپٹمبر 2020 آپ کی جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ تھی. جی ہمارے پاس ڈیٹا بیس موجود ہے اس وقت، چاہے آپ کی کارپوریشنز ہیں، ایسوسیشنز ہیں، گورنمنٹ اور نان گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ہیں. دیکھیں ہم نے تو کمیٹیز کی فارمیشن
गवर्नर सेक्रेटेरिएट और सीएम सेक्रेटेरिएट से शुरू की जी, और उसको हमने डिस्प्ले किया। अब जो है कमेटीज़ का जो कंप्लाइंस है, तो सिर्फ हम कमेटीज़ को नोटिफाई नहीं कर रहे, हम कमेटीज़ को बाकायदा ट्रेन भी कर रहे हैं। कोविड में हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग की है, इन पर्सन भी की है, रेडियो मैसेजेस भी, और ये जो टूल किट हमारे ऑफिस से रब्ता करके ली जा सकती है, ये उर्दू में भी अवेलेबल है, और कमेटी की इंफॉर्मेशन की जो एनिमेशन है वो पश्तो में भी अवेलेबल है। जी। तो अवेयरनेस के कॉन्टेक्स्ट में हमने काफ़ी कोशिश की है और कंप्लाइंस को इंश्योर। दूसरा मैं आपको ये बताऊं, कॉन्फिडेंशियल हर चीज़ रखी जाती है, लेकिन ट्रस्ट रखें कि जब किसी को सेंटेंस होती है तो वो पब्लिक हो जाती है, क्योंकि इसकी आप माइनर और मेजर पनिशमेंट को देखें तो इसकी पहली जो पनिशमेंट है वो ये है कि आप उसको बुरा भला कहें, आप उसको पब्लिकली कंडेम करें। फिर उसके बाद की जो कोई डिमोट होता है, ट्रांसफ़र होता है, डिसमिसल होता है, कंपलसरी रिटायरमेंट है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो पब्लिक में होती हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त ऑलरेडी एक केस जो कि कमेटी और ओम्बड्स पर्सन के ऑफिस से गुजर चुका है, उसमें 2 कंप्यूटर ऑपरेटर जो हैं वो प्रिजन डिपार्टमेंट की, उनको तो डिग्री मिली है कि वो 5 लाख की तक का उसमें जुर्माना हुआ है। जी موږ سره دا وخت میمونه یو ځل بیا ټلیفون لري موجود ده. میمونه تاسو راته لږ دا ووایئ، تاسو د نتایجو د پروا کول نه بغیر راوتي او تاسو په خپل یو سټوډنټ دغه استاد به هم استادان یا هغه به هم تاسو پیژنئ چې دغه زما سټوډنټ ده، د دې ټول هر څه پروا کول نه بغیر تاسو راوتي، نو تاسو څه ګڼئ چې دې سره به چې کوم طالبات دي پای کې دغه یره چې کومه ده چې هغې اواز نشي اوچتولی، دغه یره به ختمه شي؟ مونږ خو عمده کې سوچ سره بهر راغلی یو، چونکې زموږ خدا خو فی الحال زموږ مثال والو دا پریویس ویک یا 6 months کې کوم کیسز ریپورټ شوي دي، دا خو هغه کیسز چې کوم مونږ ته نون دي که نه، دې نه علاوه خو داسې ډېر کیسز چې کوم انډسټري دي، عمده که ریزن دي چې خلک دې شي په باره کې اوپنلی خبره نه کول غواړي، او کې ډفرنٹ ریزنز دي، چونکې که څوک بهر راځي خبره ډسکس کوي، نو مونږ انسټیډ اف هغه ګټ انډرسټینډ کولو بجای، هغه وکټم کنسیډر کولو بجای هغه بلیم کول شروع کړو، هغه کیریکټر اساسینیشن شروع کړو، هغه موټیویشن کوېسچن کول شروع کړو. نو دا ون اف د ریزنز دی چې کله دا ان نوټس راشي، ان ریپورټډ راشي، نو دغه شي ته اواز ورکول لپاره یو پلیټفارم ورکول لپاره مونږ دا بهر نن راغلی یو واک په شکل کې مونږ اویرنس ورکړی دی، خلک ایجوکیټ کولو کوشش کړی دی، او دا که زه ډېر شور یم چې لکه خلکو ته به پته وچلي چې سیکشل اویرنس سیکشل هراسمنټ ډېر څه او هغې په متعلق به خلک اویر کېږي، اینډ یو قسم ته به یو وایس هغو ته میلاو شي چې د هغو چې کوم ایشوز دي هغه ان نوټس به نه دي، او هغې ته به یو پلیټفارم میلاویږي چې هغې مخکې په مخ وړاندې راشي او خپل ایشوز ریپورټ کوي. ټیک دی جی، بالکل ډېره مننه ستاسو موږ له ټایم راکولو. ډاکټر صاحب تاسو لږ دا ووایئ، یو طالب علم سټوډنټ ده، هغه په اولني سیمسټر کې د هغې سره دغه شانې څه مسله راغله او هغه لاړه د خپل استاد خلاف هغې تاسو ته شکایت وکړو، ظاهري خبره ده د استاد به بیا راځي کمیټۍ ته به وړاندې کېږي، دغه بیا چې د دې ماشومې شپږ 2 سیمسټرې دي، نو په هغې کې به د دې هغه شورټي څوک ورکوي چې د استاد رویه چې کوم د هغې سره به هغه شانتي، ځکه چې بل یو طالب علم او هغې نن دا خبره کوله چې موږ ټول کوشش د جی پی آی دپاره کوو، نو چې بیا یو طرف ته دغه شانې هغه راشي خپل شکایت وکړي، بل طرف ته د هغې ته بیا مارکس کم میلاویږي، یا ورسره دغه استاد هغه رویه بیا ټیک نه وي، نو دا تاسو په کومه طریقه انشور کولی شئ چې دغه مارکس هم بیا ښه میلاویږي او دغه استاد دغه رویه چې کوم دغه هم بیا ټیک وي؟ देखिए ارشاد صاحब دغه چې کوم زمونږ ایکټ دی، کوم ذکر چې زمونږ په دې خبرو کې وشو، جی په هغه ایکټ کې داسې خبره نشته دی چې ګنې د هغې مطابق مونږ دا لکه بعضې څیزونه ترسره کړو. جی البته کې د جولای 2020 کې ایچ سی د طرف نه یو انټي سیکشوال هراسمنٹ ګایډ لاینز راغلي دي، په هغه ګایډ لاینز کې د دې خبرو کوم خبره چې تاسو وکړله د هغې جواب شته دی. که داسې څه خبره راشي چې ګنې یو سټوډنټ یو ریپورټ کی او د هغې په نتیجه کې هغې ته څه داسې مسایل پیښیږي، نو بیا د هغې د هغه ګایډ لاینز مطابق هغه سټوډنټ دپاره هیډ اف د ډپارټمنټ یا ایڈمنسټریشن چې څوک هم وي هغه دا تنظیم کولی شي چې هغه د هغه سټوډنټ نه لرې پاتې کړي، یعنې هغه د هغه کورس نه وي یا هغه ټیچر د هغه کلاس ته هغه نه
هغه نه ټیچ کوي داسې انتظام بهرحال دا موجود دی دا کیدی شي صحیح بل خبره دا چې دا سیزونه چې لکه 8 سیمستر کلوي نو دا ان نوټس نشي پاتې کېږي یعنی دا خبره به بیا بهرحال راځي او چې کله راځي نو بیا به اگې چرته واپس دا خبره ریپورت شي نو بیا هغه کمیټي د هغې نه زیاته یو ایکشن طرف ته تللی شي په دې کې زما مشوره به دا وي که چرته هم داسې څه خبره وي نو موږ ته د کمیټې د مشر په حیثیت باندې چې موږ ته کوم مشکلات راځي هغه یو خدا ده چې زموږ سره خلک نه ریپورټ کوي لکه سټوډنټان نه ریپورټ کوي د هغې په وجه باندې زموږ لاس تړلی شوي موږ سزا نشو ورکولی جی دویمه خبره دا ده چې دې کې دی یا هغې سره چې کوم ثبوتونه وي هغه دی لیټ پیش کی د قانون مطابق دی له پکار ده چې دا زر تر زر ریپورټ کی په دې کې زه تاسو ته دې خبره ته اشاره وکړم چې ګوره دا خبره ټیک ده داسې کیسونه به کېږي د دې نه موږ انکار نه کوو خو ډیر داسې کیسونه هم دي چې د خلکو د چا سره په بله خبره نه لګي جی او د هغه بلې خبرې د ناخوښتیا په وجه باندې هغه د دې ایکټ یا د داسې قسمه چغو او نارو سهارا اخلي نو په دې وجه باندې موږ ډیر په دې کې احتیاط کوو موږ داسې خبرې نشو مخې ته راوړی چې یرګنې چا یو خبره وکړله او بیا موږ د هغې باندې یو اقدام وکړو تر څو پورې چې موږ هغه پوره انویسټیګیټ کړی نه زموږ په کمیټه کې په هغې باندې ښه پوره انویسټیګیشن کیږي ایویډنس ته ګوري خلک رابلي او زموږ د کمیټې یو ممبر په خپله د قانون پس منظر هم لري په دې وجه باندې دا ټولې خبرې موږ په داسې طریقه باندې ټیک ده ډاکټر صاحب تاسو جرمانه چې کوم ده که یو ټیچر باندې ثابت شي چې هغه د یو سټوډنټ سره مطلب زیاتۍ کړی دی هغه هراس شوی دی سټوډنټ د هغه د استاد د وجې نه نو د هغې جرمانې نوې څنګه جرمانه په کومه طریقه تاسو هغې ته جرمانه ورکوئ او بل دا چې کومه خبره تاسو وکړئ چې خامخا به کمپلینټ راځي څوک به کمپلینټ کوي نو داسې نشي کېدی تاسو خپل یو سوموټ ستاسو څه دغه نشته د پاور تاسو سره نشته زمونږ د کمیټې موږ چې کار کوو نو موږ د خپل قانون مطابق کار کوو یعنی زمونږ د ایکټ کې چې کوم خبره ده د هغې مطابق چلیږو او په دې وجه باندې موږ دا تابع کړی ده چې موږ به د ایکټ نه بهر کار لکه نه کوو ځکه چې په دې کې بیا ډېرې مسلې پیدا کېږي دې کې صرف جرمانه نه ده جرمانه خو څنګه رخشد نواز صاحب وویله چې په دې کې نورې سزاګانې ډېرې دي یعنی د هغه انکریمنټ د هغه پروموشن د هغه ډیموشن د هغه تر دې وخته پورې چې ډسمسل هم پکې شامل دی جی جی نو په دې وجه باندې دا کیس که چېرته کېږي نو کمیټي دا ټول خبره ابزرو کولی شي چې یاره ګنې دا یو سزا مونږ ورکړه که دا واپس را رواني نو په دې کې مونږ بلې سزا طرف ته هم تللی شو ډاکټر صاحب ډیموشن شوي دي ستاسو په پېښور یونیورسټي خبره نه داسې څه کیس نه دی راغلی دغلته مینیمم سره یا میکسیمم سزاګانې تاسو چې اوسه پورې ورکړي دي پاکې نومونه بېشکه تاسو به نه اخلئ خو کمې سزاګانې ورکړل شوي چې هغه راکړه ذکر زموږ سره چې کوم کیسونه ریپورټ شوي دي د هغې د نوعیت مطابق چې موږ کمیټي کومه فیصله کړې ده نو په هغې کې د پبلک اپالوجي نه سره یعنی د چا سره چې دا کیس شوی دی د یو سټوډنټانو سره هغه کومو خلکو چې کړی دی نو هغې د ټولو په مخ کې د هغې نه معافي غوښتې ده لکه دا یو خبره شوه صحیح بله خبره دا ده چې په دې کې زموږ د کمیټې نه مخکې یو بل کیس یو چې په هغې کې یو کس چې دی نو هغه ډسمس شوی دی هغه د نوکرۍ نه وختلی شوی دی دغه شان یو بل کیس دی چې په هغې کې ټرانسفر شوی دی دغه شانتې بل کیس دی چې هغه باندې دا پابندي لګولی شوې ده چې دی به په یو خاص دایرې نه بهر سرویس نه کوي د د چې سرویس وي د به په هغه ځای کې وي د هغه ځای نه بهر نه وي نو دغه شانتې مختلفې سزاګانې چې دی نو هغه موږ تجویز کړي دي او هغه زموږ انتظامیه هغه بیا نافذ کوي صحیح ده ګرانو کتونکو تاسو یو کوېسچن چې وکړلو چې دی که په خپله مطلب چې کمپلینټ نه کوي نو بیا تاسو نشئ هغه کولی کمپلینټ عائشہ صاحب هم په دې خبره به کوو لیکن یہ تو یہ کہ کمیٹی ٹھیک ہے اومبڈس پرسن کے پاس بھی آپ کی کمپلینٹ آنی چاہیے جی اومبڈس پرسن خود کسی کے پاس نہیں جا سکتی جی جی لیکن کمیٹی کا میڈم اس پر بات کریں گے لیکن بریک کا ٹائم ہے گرام کو پروگرام کی وڑا شانتی دماغ لو واپس راځو موږ سره
د مینه پس یو ځل بیا تاسو پروګرام کې هرکلی وایو موږ خبرې اترې کوو چې په یونیورسټیانو کې کم طالبات دي د هغې د هریسمنټ په حوالې سره هغې نن یو احتجاج هم کړی و. عایشه صاحب تاسو راته لږ دا ووایي ګورنر صاحب تیر وخت کې یو نوټیفیکیشن هم کړی و، جامعاتو ته هدایت هم کړی و چې د دغه طالبات اکثر دا کمپلینټ کوي چې د دې استادان چې کوم دي نو هغه دې ته د دغه جی پی ای زیاتولو لپاره یا څه دي هرسه کوي. نو ګورنر صاحب دا هدایت کړی و چې تاسو په یونیورسټیو کې کم پیپرز دي نو هغه به په دغه یونیورسټي کې نه کتل کېږي بلکې هغه به ځي په بله یونیورسټي کې به کتل کېږي، بیا خاص کر بي ایس پروګرام کې چې کوم وي نو هغه خپل ټیچرز په خپله ګوري. نو دغه چې کوم هغه پالیسي راغلی او دا کوم هدایت شوی په هغې باندې عمل درآمد د حکومت څومره پورې په دغه باندې خپل عمل درآمد وکړو؟ بالکل جی، هغه تاسو ډېره ښه خبره وکړله او دا اکیډمیک اصل کې دا یو پالیسي گورنر صاحب هغه کړې ده او دا ډېره ښه مطلب یو ښه پروپوزل و. مطلب ټیک ته هر چا خپل ډفرنس اف اوپینین به راځي، څوک به وایي چې ښه دی او څوک به وایي چې خراب دی. خو د آیډیا واز چې څنګه تاسو وویل چې بی خلک هراسه کیږي یا نمبرو په هغه باندې تنګول کوي یا هغه کوي که نه، نو هغه شی ختمولو دپاره اوایډ کولو دپاره دا یو ډیسیژن یا یو سټیپ پالیسي انټروډیوس کړې وه چې بی دا راتلل پکار دي. په هغې باندې کرنټ چې کوم سټیټس دی هغه د کووډ د وجې نه د دې یو کمیټي میټینګ کیږي چې کوم د اکیډمیک کاونسل دی. د اکیډمیک کاونسل چې کوم دی د دې یو کوارټرلی مطلب ایوری 6 months پس چې کوم دی د دې یو میټینګ هغه کیږي اینڈ 6 months کې بیا دی خپل هغې باندې دی مطلب چې څه هم ریلیټډ ایشوز وي هغې باندې ډیسیژنز اخیستلی کیږي. نو دا چې کوم هغه دی دې باندې بیکاز د دې امپلیمنټیشن ظاهره ده ځکه چې تاسو سره لیجسلیشن وي د یونیورسټیز دپاره خپل لیجسلیشن دی، نو دا چې کوم اکیډمیک کاونسل دی به د دې لیګالټي ګوري چې کوم دا پروپوزل کم یا دا کم ریکمنډیشن راغلی دی د گورنر صاحب نه راغلی دی، نو هغه به د دې اسسمنټ کوي چې دا زموږ آیا ایگزسټنګ چې کوم لیجسلیشن دی هغې خلاف خو نه دی. ځکه چې دا داسې نه وي چې تاسو یو شی ډیسایډ کړئ او تاسو وایي چې سبا نه امپلیمنټیشن سټارټ شو د هغې لیګالیټیز به یې کې ډېرې وي، تاسو به ګورئ چې تاسو الریډي ایگزسټنګ لیجسلیشن سره کانټرډکشن خو نه راځي لګیا دی یا هغې کې څه امینډمنټ به راتلل غواړي. نو هغې د اکیډمیک کاونسل چې کوم دی هغې را روان د کووډ د وجې نه د هر یو شی لږ تاسو ته پته د بیک برنر باندې لاړل، زموږ د ډېر ماشومانو اگزامز اول نه کېدل، بیا اگزامز چې وشو نو بیا هغه مطلب لږ شیزونه تاسو ته پته ده چې کووډ د وجې نه پرایورټیز لږې چینج شوې دي اینډ آی ټوټلی انډرسټینډ چې دا شی ډېر ښه شی دی، خو دې باندې انفارچونیټلی اکیډمیک کاونسل به کینی او هغې به یو فیصله به کوي چې هغې به د دې فیزیبلیټي ګوري چې آیا دا پکار دی یا نه دی پکار یا د دې لیګل مطلب لیګلی دا شی د دې کې لیجسلیشن کې به څه چینجز کول غواړي به یا لیګلی مونږ دا شی کولی شو یا نه شو کولی. نو هغه صرف هغه ټیکنیکلیټیز ته کتلو دپاره یو صرف ویټ دی اینډ پلس د کووډ د وجې نه د دې دا میټینګ چې کوم دی لږ دا ډیو دی. صحیح. دغه منصوبه چې کوم دا چې کوم دا پالیسي دا څومره قابل عمل په دې خو به ډاکټر صاحب نه خبره تپوس به د هغې نه کومه، خو رخشندنا صاحب تاسو راته لږ دا ووایي چې اوورال جو ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹیز کے حوالے سے اوورال کتنے کیسز آ رہے ہیں اور اس کی جو پھر اس کو ڈیل کرنے کا میکینزم کیا ہے آپ لوگوں کا، کس طریقے سے آپ لوگ اس کو ڈیل کرتے ہیں؟ دیکھیے اس وقت جو یونیورسٹیز ہیں ان میں سے تو کیسز آئے ہیں ہمارے پاس اور جو ہمارا جو ڈیٹا بیس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو سب سے زیادہ کیسز ہیں وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہیں اور دوسرے نمبر پہ پھر ہیلتھ میں ہیں، کیونکہ چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں چاہے وہ امپلائیز ہیں. ہمارے پاس اس وقت جو یونیورسٹیز ہیں اس میں امپلائی یعنی جس میں آپ کے پروفیسرز ہیں، جس میں آپ کے ایم فل کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے ہمارے پاس اپلیکیشنز آئی ہیں اور ان کے ساتھ پھر اسٹوڈنٹ کے ہیں. طریقہ کار ایک ہی ہے، سب کے لیے ایک ہی ہے کہ آپ نے کمپلینٹ دی ودن 3 days جو ہے وہ نوٹسز جو سرو ہو جانے چاہیے، چاہے وہ انکوائری کمیٹی کے پاس آئیں چاہے وہ اومبرس پرسن کے پاس آئیں. تو اس میں ہماری ایک کوئک سروس ہوتی ہے کہ آپ ڈیفنس کے مانگ لیں اور ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن کو انفارم کر دیں کہ جی آپ کے انسٹیٹیوشن میں باقاعدہ یہ کمپلین آئی ہے. میں کیونکہ اس وقت کیس ان پروسیس ہے، باقاعدہ ایک انسٹیٹیوشن میں کمپلین کے اندر کیونکہ انوالومنٹ پائی گئی ہے تو وہاں پہ کمیٹی ممبر کو چینج کر کے انہوں نے ہمارے ڈیٹا بیس کے لیے ایک نیا نوٹیفیکیشن بھی بھیج دیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ہٹا دیا تو آپ چھوٹ گئے، اب آپ یو آر دا پارٹ آف دا انویسٹیگیشن. اور طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم نہ صرف
एक्यूज को बुलवाते हैं, हम उस इंस्टीट्यूशन की इंक्वायरी कमेटी को भी बुलवाते हैं, क्योंकि ये एक तरीका कार है कि तो जिन तालिबात को या जो भी कंप्लेंट है उनको आप बुलाते हैं, वो आते हैं, टाइम पे आते हैं? जी बिल्कुल, जहाँ पे क्योंकि जिन्होंने हमें कंप्लेंट फाइल कर दी फिर वो आते हैं। जो कंप्लेंट जो सिर्फ सिटीजन पोर्टल पे हैं या कहीं सोशल मीडिया पे हैं, तो वो अगर नहीं सिर्फ वहीं पे कुछ चीज़ें वो अपलोड करते हैं और हमारे पास नहीं आते, वो बहुत थोड़ा नंबर है। लेकिन जो हमारे पास एप्लीकेशन फाइल करते हैं वो बाकायदा आते हैं और उसका फॉलो अप भी करते हैं। और सुमोटो का इख्तियार जो आपके पास भी नहीं है? नहीं, हमारे पास भी नहीं है, लेकिन देखिए लॉ के अंदर एक बाकायदा जो जुरिस्डिक्शन है उसमें सुओमोटो तो नहीं है, लेकिन इसका एक और तरीका कार है कि अगर किसी जगह पे ओम्बड्स पर्सन को ये महसूस हो कि उस इंस्टीट्यूशन को विजिट किया जाए, वहाँ से एविडेंस कलेक्ट की जाए या एविडेंस को इनवाइट किया जाए, क्योंकि होता ये भी है ना कि जो स्टूडेंट आते हैं या ख़वातीन जिस इंस्टीट्यूशन से आते हैं उनके साथ कोई एविडेंस के लिए आने को तैयार नहीं होता, तो फिर उसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन की टीम भी फॉर्म करते हैं और उसके साथ साथ हम ये भी करते हैं कि अगर हमें कुछ इंडिकेशन हो जाए तो हम एक नंबर ऑफ पीपल जो हैं उस इंस्टीट्यूशन से उनको समन करते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आपका समन अगर किसी ने ओम्बड्स पर्सन का जो समन है उसको डिक्लाइन करना आपका इक्वलेंट टू कंटेम्प्ट ऑफ हाई कोर्ट है। सही। डॉक्टर साहब तासो लगदा हुई چې کوم خبره دی وکړه عائشه صاحبہ چې دی حکومت گورنر صاحب چې کوم دغه شروع کړو چې د جامعاتو کې به پیپرې په خپل نه کتل کی، اسی خو دا یو اسانه خبره ده چې آرډر هغه وکړو، خو دا څومره پورې قابل عمل ده ځکه چې دغه سټوډنټس اساینمنټس وی مختلف دغه سره چې کوم دغه ټیچر وی خپل نو دغه شانی صرف پرچې په بل چا کتل دا څومره قابل عمل دي، او بیا د دې لپاره دا دغه کوو چې کوم هریسمنټ کی دغه بچي بیا چې کوم طالبات دي د پیښور یونیورسيټي طالبات دي هغه سره دغه څه واقعیات کیږي نو هغه ته تاسو پیغام په خیر کول دیکھیے ارشاد صاحب دغه چې تاسو کوم د گورنر صاحب د حکم طرف ته اشاره وکړه، جی جی زبا دلته د کمیټه د هډ په حیثیت باندې نه جی جی یا د یونیورسيټي د نماینده په حیثیت نه جی جی خو د یو پروفیسر په حیثیت باندې چې زه د خبرې ته ګورم نو زما خیال دا دی چې گورنر د یونیورسيټي چانسلر وي او گورنر یو ډیر ذمہ دار آفس دی، په دې وجه باندې زما خیال دی چې داسې هر قسمه آرډر یا حکم ورکولو نه مخکې پکار دا ده چې دې ته مونږ وګورو چې آیا دا سیز پاسبل دی او که نه. جی جی دې کې چې کوم ټیکنیکل ایشوزونه انوالو دي خو ډیر زیات دي، جی جی خو ګوره دنیا چې ده نو هغه سیمسټر سیستم طرف ته روان ده. جی جی مونږ کنونشنل سیستم په خپله یونیورسيټي کې په پیښور یونیورسيټي کې مونږ غواړو چې دا د ورسره ختم شي او سیمسټر سیستم د راشي. سیمسټر سیستم هغه پورې کامیاب نه دي تر څو پورې چې د استاد ته دا اختیار نه وي چې هغه د سټوډنټ اسسمنټ وکړي، هغه په هر طریقه چې وي، که هغه د پرچې په ذریعه وي، که هغه د اساینمنټ په ذریعه وي، که هغه د پریزنټیشن په ذریعه وي، که هغه په کلاس کې د اټینډنس او په کلاس کې د پارټیسپیشن په حیثیت باندې. جی جی د گورنر صاحب د دې حکم نه پوهېږم چې لکه دا به څنګه پاسبل وي، ځکه چې زه تاسو ته مثال درکم لکه مونږ ایم اے امتحانونه زمونږ کنونشنل سیستم باندې دي، هغه پرچې بهر خلک جوړوي، امتحان وشي او بیا بهر ته لاړ شي. جی جی د هغې په ریزلټ په راتلو کې تقریبا 3 نه 4 میاشتو پورې لګي. جی سیمسټر سیستم کې خو چې څنګه یو مډ ټرم کیږي بیا ورپسې اساینمنټ وي ورپسې فائنل وي، په 4 میاشتو کې په 16 ویکس کې دننه سټوډنټ بل سیمسټر ته پروموټ کیږي، نو پریکټیکلی دا سیز پاسبل نه دی چې دا وشي. صحیح. سټوډنټ ته اخیری پیغام ورکوي د پیښور یونیورسيټي طالباتو ته؟ پیغام دا دی چې یاره زمونږ کمیټي که داسې څه قسم هم شکایت وي زه به دا ووایم چې د جلسې او د جلوس په ځای باندې لکه څنګه چې اسلامي کالج سټوډنټانو وکړه، خو زه به دا نه سجسټ کوم چې داسې وشي. ها د اویرنس لپاره واک خو ټیک دی، خو په هغې کې دا خبره کول چې یاره ټیچران ګوره ټول نه دي داسې،
هر کسان چې دي د هغه کسانو خلاف څنګه رشندنا صاحب دلته موجود ده، زمونږ لیجسلیچر دلته موجوده ده آشا صاحبه، نو دغه شان میکانیزم شته هلته کې هغه کس تاسو یاد کړئ چې یاره دی کس تاسې چل کړی، بالکل نو دا به زیات ښي ستاسو په د عام ټیچران چې تاسو یادوئ تاسو ته دا اندازه نشته چې زمونږ معاشرې ته د دې نه کم پیغام ځي. بالکل جی. او زمونږ آلریډي زمونږ په دې سوسایټۍ کې زمونږ جونه جنکۍ خلک کالجونو ته او یونیورسټو ته نه پرېږدي. کله چې ستاسو دا خبرې راشي او میډیا په دا خلکو ته لاړې شي نو د خلکو نور هم د دې خبرو نه خپلې بچې منع کړي. بالکل زه د خپل یونیورسټۍ د خپل ادارې د طرف نه ډاکټر صاحب سره ټیم بالکل کم دی. چاته چې شکایت وي زمونږ د یونیورسټۍ په پیج باندې زمونږ ایډریسز زمونږ ایمیل هر څه موجود وي، مونږ دې ته تیار یو چې هر قسمه شکایت انټرټین. ٹھیک ده جی، ډېره مننه ډاکټر عبدالرؤف صاحب، عایشه بانو صاحبه، رخشندنا صاحبه، میمونه صاحبه. ګران کتونکو پروګرام په اخر کې به صرف دومره وایم چې نن چې کوم طالباتو احتجاج کړو بېشک د هغې حق دی د اویرنس لپاره کوي، خو چې څنګه ډاکټر صاحب خبره وکړه ډېر پروفیسرز دي ډېر استادان دي چې هغه همدې ماشومانو ته د خپلو بچو په نظر ګوري او د هغې چې کوم دی نو د هغې هماغه شان تربیت کوي څنګه چې د بچو کوي، او که دغه شانې څومره طالبات هم دي که هغه په هره یونیورسټي کې دي نو د هغې لپاره باقاعده کمیټیانې جوړې شوي دي، که چاته هم شکایت وي نو هغه باقاعده تلی شي او په دغه کمیټۍ سره خپل شکایت چې کوم دی نو هغه درج کولی شي. ګران کتونکو همدې سره پروګرام ټیم سر ته اجازت غواړو. الله پاک.